محمد حارث سوال کړی دی چې په تیر رمضان المبارک کې زما د والد صاحب انتقال شوی دی، خو هغه ته دومره وخت نه و میلاو چې زما والد په هغې کې د رمضان المبارک د روجو قضا راګرځولې وي. اوس په ما باندې د خپل والد صاحب د طرف نه فدیه ادا کول لازم دي که نه؟ پورې د شریعت حکم دا دی چې کله یو انسان د عذر د وجې نه، د یوې بیمارۍ د وجې نه د رمضان المبارک روجې ونه نیولي او په دقه بیمارۍ کې د انتقال وشو، یعنی ده ته دومره وخت میلاو نه شو چې ده پکې دا قضا راګرځولې وي، لہذا په دې سړي باندې اوس د دې فدیې ادا کولو ضرورت نشته دی، ځکه ده ته دومره وخت نه دی میلاو شوی چې دی پکې قضا د رمضان المبارک روجې راوګرځوي. نو په دې بنا سره ستا په والد صاحب باندې په فدیه دا لازمه نه وه، لہذا که ته چرته د خپل ثواب دید نه په خپله خوښۍ سره ادا کول وغواړې او ادا کړې نو بهتره خبره ده، خو که چېرې ادا نه کړي ستا په والد صاحب باندې د دغې قضا روجو فدیه لازمه شوې نه وه، ادا کولو ته یې څه ضرورت نشته دی.